وانزلنا الیک الکتاب او نازل کړی د موږ ته کتاب دا قران بالحق حق د پارا مصدقا چې دا تصدیقون کې دی لما بین یدیه دا چې ددن وړاندې او من الكتاب کتابنا ومهیمنا او سوکي کون کې دی حفاظت کون کې دی علیه داغه فاحكم بينهم نفیصله کوا پمنځ د دوی کې بما انزل الله پاغه نازل کړی الله جل شانه ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا د خواهشات د دوی عما جاءك من الحق دهغه نه چروړي د تا ته چراغلي د تا ته حق لكل جعلنا منكم ده هر چا د پاره مقرر کړی د تاسو نه شرعتا ومنهاجا دا قران شریعت او لوی لارا ولو شاء الله او كغستلي الله جل شانه لجعلكم نغرزول بوي تاسو امه واحده يودلا ولكن ليبلوكم لیکن اختیار درکړی تاسو ته د پاره دي چې ليبلوكم چې اسمیخ ټکړي پتا سو باندې فيما آتاكم په هغه چې درکړی تاسو ته فاستبقوا الخيرات نوړاندې والی کوي پنیکو کارونو کې الى الله مرجعكم خاص الله جل شانه ته ورغزل تاسو د جميعا د ټولو فينبئكم نو خبر بدر کړی تاسو ته بما كنتم فيه تختلفون هغه کارونو چې کوم تاسو اختلاف کولو سورة المائدة آیت نمبر 48 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم دي آیت مبارکه شان نزول غدا سری چې په يهوديانو کې دوه ډلې وي یو هغه ډله وا چې کوم عام خلق عام يهودو او دویمه هغه ډله وا چې هغه صاحب حیثیت اهل علم او داوی علما داوی منظم جماعت داوی په خپل منځ کې په خبره باندې اختلاف راغی او دغه داوی چې کوم اهل علم او دې منظم جماعت هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض یو کو چې زمون په خپل منځ کې دا پدی مسله کې اختلاف دی او دا فیصله مونږه تا باندې کو او زمون په حق کې فیصله وکړه او کتا زمون په حق کې فیصله وکړه نو مونږ به مسلمانی کو اسلام به قبلو او شرط بدای چې پدی مسله کې به فیصله زمون په حق دی بکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ته ارشاد فرمایل چې زد الله تبارک وتعالى د حکم مطابق د قران مطابق فیصله وکوم کتا سو اسلام قبلوي او کنه قبلوي ستاسو د خوخي مطابق فیصله ز نشم کولی یعنی ستاسو چې کوم رشوتی اسلام دی هغه ماته مقبول نه دی دا الله حکم چې صحیح نو دغه مطابق به فیصله کوم که ستاسو خوخه یو کني نو هغه دا خبره ونمنله نو الله جل شانه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی د پاره دا آیتونه مبارکه نازل او فرمایل پدې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید حوصله افزایی الله تبارک وتعالى او فرمایل چې تا ته مونږه برحق کتاب هغه تا باندې نازل کړی دی
او داسې کتاب دی دا چې دا ځان نه مخکینی چې کوم تورات زبور او انجیل او صحیفې مخکې تیر شوي دي د هغې تصدیق هم کوي او د هغوی دپاره هم محافظ دی لہذا په دې باندې دغه شان فیصلې کوه د دغه یهودیانو د خواهشاتو تابعداري چې څنګه اوس د ونه کړه نو آینده دپاره هم بالکل د دوی رعایت مه کوه او کچري منګه غوښتلي نو دا ټول خلق به په یو دین باندې به نو الله تبارک وتعالی چې دا تقسیم کړی دی نو دا ازمایش دی دا امتحان دی نو لہذا تاسو په نیکۍ کې وړاندېوالي کوئ سبقت کوئ بیا تاسو ټولو ما طرف ته واپس راګرځېدل دی نو فرمایي وانزلنا الیک الکتاب او نازل کړی دی مونږ تا ته کتاب قرآن مجید بالحق د حق دپاره مصدقا لما بین یدیه دا کتاب چې د تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې دنه وړاندې دی دینه مخکې چې کوم کتابونه تیر شوي دي د هغې ټول تصدیق کوونکی دی من الکتاب د کتابونو ومهیمنا علیه او سوکې کوونکی د هغې حفاظت کوونکی د هغې د مخکینی ټولو کتابونو حفاظت کوونکی دا قرآن مجید دی ځکه چې څومره آسمانی کتابونه راغلي دي او مذاهب راغلي دي د هغه ټولو اصول یو توحید رسالت قیامت او دغسې د بعث بعد الموت دا ټول عقاید په ټولو مذاهبو کې په ټولو کتابونو کې یو شان دي البته فروعو کې اختلاف فروعي مسائلو کې فروعي احکامو کې به اختلاف مختلف بو اصول د ټولو یو فحکم بینهم نو فیصله کوا په منځ د دوی کې بما انزل الله په هغه چې نازل کړی دی الله جل شانه کم قرآن چې نازل کړی دی قرآن مطابق فیصله کوا د چا رعایت پکې مه کوه ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مه کوه د خواهشاتو د دوی عما جاءك من الحق چې واړوي دوی تا لره د هغې نه چې راغلی دی تا ته حق دوی کوشش خو دا ده چې تا د حق نه واړي کله د اسلام وروړلو د مسلمانېدو لالچ درکوي مختلف صورتونه د کافرانو د مشرکینو د یهودیانو د نصوارو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حق نه د هټاولو دپاره د حق نه اخوا کولو دپاره نو لہذا فرمایي چې د دوی کوشش بدای چې دوی ته د حق نه واړي خو ته د قرآن مطابق فیصلې کوه لکل جعلنا منکم لکل جعلنا د هر یو دپاره جوړ کړی دی مونږه مقرر کړی دی مونږه منکم د تاسو نه شرعتا و منهاجا دا قرآن شریعت او لویه لاره دا قرآن مجید داسې دی چې د ټولو دپاره منهج دی د ټولو دپاره دا شریعت دی د ټولو دپاره دا داسې لاره ده چې د دې د راتلو نه بعد مخکینی تمام کتابونه هغه منسوخ شو ولو شاء الله او که غوښتلی الله جل شانه لجعلکم امه واحده نو ګرځولی به تاسو ټول یوه ډله ولکن لیبلوکم لیکن اختیار درکوي الله جل شانه تاسو دې دپاره چې لیبلوکم چې ازمیښت وکړي په تاسو باندې فیما آتاکم چې هغه څه کم درکړی تاسو ته الله جل شانه قرآن مجید هم درکړی دی دغسې نور هم مختلف مذاهب مخې ته راشي مختلف سوچ و فکر مخې ته راشي مختلف فرقې وي مختلف مذاهب وي مختلف فتنې مخې ته راشي نو که چېرې دا فتنې نه وي صرف یو دین او یو مذهب او یو لاره وه نو بیا ازمایش د څه شی دا خو امتحان دی ازمایش دی قسمه قسم فتنې به مخې ته راځي او داسې فتنې مخې ته راځي چې کله ته په دین باندې عمل کوې نو مشقت غواړي مجاهده غواړي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سرور کائنات صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم خلق د رمضان المبارک په شپو کې تراویح مونځ کوي قام رمضانا د شپې تراویح مونځ کوي ایمانا و احتسابا یقین سره او د ثواب په امید سره غفر له ما تقدم من ذنبه دا غي ټول مخکینی ګناهونه الله جل شانه معاف کوي نو دغه تراویح مجاهده غواړي مشقت غواړي په یو سجده د تراویح باندې الله جل شانه 1900 نیکی ورکي مزګزار ته 1700 نیکی په یو سجده باندې الله جل شانه ورکي
دا مشقت غواړي، دا مجاهده غواړي. او بل طرف ته د نفس خواهش وي، بل طرف ته فتنه پرور او فتنه پرست خلک را پاسي چې نه تراویح مونږ نشته، څوک به وایي چې روزه نشته، څوک به وایي چې مونږ نشته، څوک به وایي جمعات ته تلل نشته، څوک به وایي دا قرباني دا د پیسو اسراف دی، د دې په ځای باندې چې نقدي صدقې کوي، او څوک وایي چې دا حج ته تلل نعوذ بالله دا چې د پیسو اسراف دی، د دې په ځای باندې چې د غریبانو سره مدد وکړي. نو دا مختلفې فتنې به راوچتېږي، مختلفې فرقې به راوچتېږي د اسلام په لباس کې، د اسلام په جامه کې، د اسلام په نوم باندې. آیا روز دا نوې نوې فتنې دا خو لا اسم نه دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې څرنګه په بنی اسرائیلو کې با دا فتنې راغلې وي، دغه بعینه با زما په امت کې به هم دغه دا فتنې دا به راوچتېږي. او بنی اسرائیل 72 وي، زما په امت کې به 73 فرقې پیدا کی، كلهم فی النار الا واحد، ټول به جهنمی فرقې وي سوای د یوې نه. صحابه کرامو تاسو کو چې یا رسول الله من هم یا رسول الله، دا یو نجات مندنو والا فرقه کم یو ده؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما انا علیه و اصحابی، په کومه طریقه باندې زیم او زما صحابه دي. یعنی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو 1,26,000 تعداد د صحابه کرامو جوړیږي چې داغي تربیت او فرمایل، داغي تعلیم او فرمایل، او بیا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نا سینه در سینه دا علم دا مونږ ته را منتقل کیږي لګیا دی، سینه در سینه تر دې پورې چې یو عالم چې د خپل سند بیانې د خپل ځان نه واخلا تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې مونږ سره سند موجود وي. ما چې کوم استاد نه سبق ویلی وي، هغه بیا د کوم استاد نه سبق ویلی وي، د 1445 سال تاریخ، د 1445 سال سند د اساتذه کرامو د محدثینو الحمدلله د امت سره موجود دي. خدای باوجود چونکه پر فتن دور دی، یو فتنه پرور او فتنه پرست چې هغه را پاسي صراحتا صرف د شهرت د پاره چې دی یو د امت یو اجتماعي عمل نه انکار وکړي. نو چونکه ان النفس لاماره بالسوء، د انسان نفس چې دی هغه د بدی طرف ته، د معصیت طرف ته او د ګناه طرف ته ډېر په تیزی سره راخون کوي. نو ډېر زیات نفسونه، ډېر زیات خلق هغه طرف ته متوجه شي. لکه دې کې خو اسانتیا ده، تراویح منځو نور عبادتونه خو مجاهده غواړي، مشقت غواړي، مهنت غواړي. راشه په دې آسان باندې عمل وکړه، نفس ور سره خوشاله ده، نو هغه طرف ته ډېر زیات خلق مائل شي. ځکه وقلیل من عبادی الشکور، الله جل شانه فرمایي شکر گزار خلق ډېر کم وي چې هغه د الله جل شانه د نعمتونو قدر وکړي. رب کائنات په خپل ژوند باندې د سره د صحت او سره د عافیت چا د رمضان میاشت ورکړي او د عبادت مقوله ورکړي او ځان ته د نزدیکېدو مقوله ورکړي. نو بل طرف ته شیطان په مختلفو صورتونو کې من الجنة والناس، د جناتو په صورت کې هم، د انسانانو په صورت کې هم، او په دینی لباس کې هم شیطان ورته متوجه شي. نه دا عبادت اونې کې دي کې دا اسانتیا ده، دا پرې ده او فلان کې ده، او مختلف سہولیات او تروباسي چې د عبادت نه، د الله د دین نه، د الله ته نزدیکېدو نه خلق هغه محروم دي. نو الله جل شانه فرمایي چې لیبلوکم فیما آتاکم، دا دومره فتنې او مختلف قومونه او مختلف مذهبونه او مختلف فرقې دي د پاره دي لیبلوکم فیما آتاکم، چې تاسو ازمیښت شي. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما انا علیه و اصحابی، په کومه طریقه باندې زیم او زما صحابه دي. او فرمایي چې اصحابی کالنجوم فبأیه مقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه کرام د ستورو په شان دي چې د کم یو صحابي اتباع تاسو وکړه تاسو ته هدایت ملاوي. فاستبقوا الخيرات، وړاندې والی کوي په نیکو کارونو کې، نیکو کارونو کې لګیا شي. دا چې کوم خلک مونږ تاسو د نیکو کارونو نه منې کوي، د تراوونه او نور عبادتو نه منې کوي، او رنگین طریقې سره او مذهبي طریقې سره او اسلامي طریقې سره چې د خلک د الله د کور نه، د الله د دین نه، نیکو اعمالو نه لري کوي، دی شیاطینو نه ځان به بچ کو. ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي فاستبقوا الخيرات، نیکی کارونو کې وړاندې والی کوي. او بیا یو داسې نیکی، یو داسې عمل چې هغه د 1445 سال نه په امت کې را روان وي، یو داسې عمل چې هغه مشهور وي، هر یو مسلمان د خپل پلار، نیکو، مشران، اکابرین، صلحا په هغې باندې لیدلي، د هغې نه څوک ته اړولو کوشش کوي. نو په هغې باندې پکار چې یو مسلمان خپله پوه شي.
فاستبقوا الخيرات وړاندې والی کوي په نیکی کې پکار چې یو مسلمان په نیکی کې ترقی وکړي مخکې چې صرف تراویح مونږ کو پکار چې دې تهجد هم ورسره وکړي مخکې چې څلور رکعات تهجد کو پکار چې اتر رکعات تهجد وکړي نیکی پکارونه کې وړاندې والی کول پکار دي الى الله مرجعكم خاص الله جل شانه ته ورګرځدل لستاسو جميعا د ټولو دی فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم فيه تختلفون هغه کارونو کې چې کوم کې تاسو اختلاف کولو ټول الله جل شانه طرف ته ورګرځدل دي د قران کریم چې کله هم آیت مونږ تاسو آیتونه لولو پاغي کې اکثر د قیامت طرف ته ترغیب ملاويږي اکثر د بعد الموت د مرګ نه بعد چې کومه ژوندۍ ده داغي طرف ته ترغیب ملاويږي چې مرګ دې مرګ نه بعد دوباره ژوندۍ ده قبر ژوندۍ ده برزخی ژوند ده او بیا د حشر په میدان کې د الله جل شانه په حضور ودرېدل دي د دې ترغیب ملاويږي چې مسلمان ته هر وخت خپل مرګ مخې ته موجود وي مرګ ورته یاد وي نو بیا د ګناه نه ځان بچ کول آسان شي د دنیا چې کوم رنگینی دا داغې د دوکې نه ځان بچ کول آسان شي ځکه الله تبارک وتعالى بار بار بعثت د قیامت یا دهانی موږ تاسو ته کوي وانزلنا الیک الكتاب او نازل کړی موږ ته کتاب د قران بالحق حق د پاره مصدقا چې دا تصدیقون کې دی لما بین یدیه دا چې دنه وړاندې من الكتاب کتابنا ومهیمنا او سوکي کون کې دی حفاظت کون کې دی علیه داغه فاحكم بینهم نو فیصله کوا پمنځ د دوی کې بما انزل الله پاغه نازل کړی الله جل شانه ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا د خواهشات د دوی عما جاءك من الحق د هغه نه چرول د تا ته چراغل د تا ته حق لكل جعلنا منكم د هر چا د پاره مقرر کړی د تاسو نه شرعتا ومنهاجا دا قران شریعت او لوی لارا ولو شاء الله او كغستلي الله جل شانه لجعلكم نغرزول به تاسو امه واحده يودلا ولكن ليبلوكم لیکن اختیار درکړی تاسو ته د پاره دی چې ليبلوكم چې ازمیخ وکړي پتا سو باندې فيما آتاكم په هغه چې درکړی تاسو ته فاستبقوا الخيرات نوړاندې والی کوي په نیکو کارونو کې الى الله مرجعكم خاص الله جل شانه ته ورګزدل تاسو د جميعا د ټولو فینبئکم نو خبر بدر کړی تاسو ته بما کنتم فيه تختلفون هغه کارونو چې کوم تاسو اختلاف کولو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.